بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو، زه یم اکرام الله صدیقی او دا ټیم تاسو قدر میډیا سنټر ګورئ. قدرمندو، د عارف احمد صاحب په حجره کې یو راغونډه شوې ده. دغه راغونډه چې کوم دی د حقیقي ازادۍ مارچ چې کوم دی په دغه اړه باندې د مختلفو یونین کونسل یعنی د تحصیل شب قدر د بار یونین کونسل او مختلفو ذمہداران عہدهداران او دغه سره د پی ټی آی سره تعلق لرونکي ځوانان چې کوم دی هغې راغلي وو د عارف احمد صاحب په حجره کې شرکت کړی دی. د دغه راغونډې مقصد څه و، په دغه کې څه خبرې وشولې او د دغې دپاره د کوم چې ازادي مارچ دی د دغې دپاره هغوی څه ټاکنه وکړله، څه خبرې وکړلې. ما تر پخوا باندې ولاړ وزیر اعلی مدنیات او عارف احمد صاحب ما سره ولاړ دی. د هغوی نه به خبرې اخلم چې هغوی د دغې دپاره څه لایحه عمل جوړ کړی دی. سر پخیر راغلی ته وایو په خپل پروګرام کې. جی السلام علیکم، څنګه علیکم. سر درته ووایه چې تاسو د حقیقي ازادۍ دپاره څه تیاری کړې دی، څومره پورې خلک تاسو سره شریک کړي دي، په دغه کې به تاسو څومره ګاډي وباسئ د تحصیل شب قدر نه. بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر یک خبره خدا را چې تاسو میټینګ کې وکتل چې خلک څومره پرجوش دي، څومره په ګڼ تعداد کې دي میټینګ له خلک راغلي وو. مخکې نه چې کوم دی تیار دی، هر یو کس تیار دی او دا خبره ذهني هغې تیار ساتل چې مونږ حقیقي ازادي مارچ دپاره به ښه په ګڼ تعداد کې وځو. مونږ په موجوده ټایم کې زموږ چې کوم اسټیمیټ دی دا انشاءالله 70 ګاډو دی. 70 ګاډي به انشاءالله فلاینګ کوچ وځي او دې سره موټر هم دي. انشاءالله دې ځای نه به 1200-1300 تعداد چې کوم دی د دې ځای نه که خیر انشاءالله وځي. په دې کې د ایم این اے صاحب کسان الګ دي، د هغه تعداد به جدا وي. دا 1200-1300 کسان به انشاءالله د دې ځای نه وځي او په هغه روز به انشاءالله مونږ ټولو ته دا دعوت ورکوو چې هر کس راشي چې کومه خبره مونږ کوو چې هغه ثابته کړو چې او دا دومره کسان دي، وید پروف وي. دا داسې د هوایي خبره مني انشاءالله. ښه برپور تیاری دی په هر کلي کې، په هر وي سی کې، په هر یو سی کې. مونږ چې کوم دی میټینګس کړي دي، زمونږ مشران چې کوم د وي سیز دي، د یو سیز دي، هغوی خپلو ملګرو سره میټینګ کړی دی چې کوم فلاینګ کوچ کې یو کس مونږ فوکل پرسن ګرځولی دی، د هغه فوکل پرسن د خپل فلاینګ کوچ ملګرو سره میټینګ شوي دي. نو مونږ دا ځل انشاءالله یو ډېر منظم طریقې سره، یو ټارګېټډ طریقې سره کسان دغه کړي دي، ځکه چې مونږ دا ګڼو چې دا ځل چې کوم دی دا زمونږ یو ډیسیسیو ټایم دی، فیصله کن ټایم دی او انشاءالله حق چې کوم دی دا به ګټي انشاءالله. او په ظاهره باندې یو ځای کې خلکو ته داسې ښکاره شي چې شاید دې ځای کې چې کوم دی حق کمزوري کېږي، خو الله تعالی چې کوم دی دا د الله تعالی په نیتونو باندې فیصلې کوي. او الله تعالی وایي زه ستا په ناکامۍ کې کامیابي در کوم او چې کوم کس وغواړم نو په کامیابۍ کې ورته ناکامي ورکوم. دا خو یو حقیقت دی چې د دې خلکو مقصد صرف او صرف خپل رشته دار اقتدار ته راوستل. لکه نن چې زموږ مولانا صاحب چې ټولې خبرې ثابتې شوې، قوم ته ثابتې شوې، موږ ټولو خلکو ته پته وه، خو هغه خلکو ته هم پته ولګېده چې کومه به دا نه منله چې نه جي مولانا صاحب د ګرانۍ دپاره راوتی دی. هغه خلکو ته پته ولګېده چې ډومبنی کار یې خپل زوی وزیر کو، بیا یې خپل بل رشته دار چې کوم دی هغه وفاقي وزیر کو، بیا یې چې کوم دی نن خپل د غلام علي دا چې تاسو یې نه چې د هغه باندې د هغه رشتې دي ورسره د ښځو د ورکړې را ورکړې. او هغه سړی چې کوم دی هغه نن ګورنر شو، نن چې کوم دی هغه میر شو د هغه غلام علي زوی. نن په 15 لکو علماو کې یو کس نو چې هغه ګورنر جوړ شوی وي. هغه کسان چې کوم به خلکو ته عوامو ته څوک فرشتې ښکارېدی هغه لاړل ځمکې ته، او چې کوم ده ته فرشته ښکارېده ګورنر شو. یا چې کوم دی تاسو وګورئ د ده په کور کې ایم پی ایز دي، د ده په کور کې چې کوم دی او دا زنانه ایم پی ایز ورکړي دي، نارینه ایم پی ایز ورکړي دي، ایم این ایز ورکړي دي. دغه شان چې کوم دی زرداري وګوره د هغه د خپل زوی خوب لیدلی دی. نن یې وزیر خارجه کو او هغه خوب دار چې دی به خدا نه خواسته الله دې چرم داسې ونه کړي. هغه دا سوچ دی چې زه به چې کوم دی دا زوی وزیر اعظم جوړوم. دغه شان چې کوم دی د شهباز شریف او د هغوی ټول فیملي تاسو ته معلومه ده چې هغه ټول په اقتدار کې دي. یقینا بریک خبره دا ده چې ما ذکر هم وکړو چې په 3 کالو کې د پاکستان د تاریخ د ټول نه لویه ترقۍ گروت چې کوم دی چې کوم گروت دی هغه د تاریخ د ټول نه په پیک باندې وه، 100% ته رسېدلی وه. نن هغه -1% ته راله په 7 میاشتو کې. زه چلو شو د ملک سره څه بربادي وشوه چې یو 3 کاله کې 7% ته ترقي رسېدلې وه او په 7 میاشتو کې چې کوم دی هغه را روان د -1 ته ورسېده. ګرانۍ ته وګورئ، ډالر ته وګورئ، پټرول ته وګورئ، ډیزل ته وګورئ، د اوړو نرخ وګورئ، تاسو هر یو شی وګورئ چې کوم ځای ته ورسېدو. که زما په د عمران خان په حکومت کې څه لږه شان ګراني وم نو ما سره خو دا سوچ وکړه چې ملک خو ټیک طرف ته روان دی، ملک په ټریک دی، معیشت روان دی، اوچت دی، بیلنس آف پیمنټ چې کوم دی هغه زیرو شو، د ټریډ دغه چې کوم دی هغه زیرو ته لاړو، چې کومه خساره وه هغه ختمه شوه. ما معیشت چې کوم دی ریزروز چې کوم زمونږ فارن ریزروز وو هغه اوچت شو. نن څه شی دی فارن ریزروز د زیرو ته روان دي، ملک د دیوالیې طرف ته بوته، پټرول ډیزل دی ګران کړل. اخر موږ د مطلب صرف دا چې ستا زوی دغه شي وزیر شي یا ستا بل رشته دار ګورنر شي یا د بل رشته دار چې کوم دی ایم پی شي. تا خو عوامو سره دې سره کار نشته. عوامو خو که زه ایم پی یم او که بل ایم پی دی او که بل ایم پی دی خو غواړي چې زما ملک ترقي وکړي.
دا غي کار خو دې سره دی نو دا ډیره د افسوس خبره ده چې دې وخت کې چې کوم دی او سہولتکار ولدا د هغه خلکو ته زدا وایم کم سہولتکار دي چې اخر تاسو د ملک سره کېل واړ ولې وکړو تاسو د ملک ولې غرق تاسو دا ډاکوان نه لیدل تاسو په خله باندې دا و چې دا ډاکوان دي او دا به د ملک ته ناراضي نه ډاکوان ختم شو بل جسه یو خبر وکړه بلکې شاید غفار زموږ ناظم صاحب یو خبر وکړه زه قوم ته دا ویل غواړم چې هغوی خو ځکه وی چې دا ډرامه ده چې د هغه پلیټلیټس چې کوم دی دا ډرامه وه او چې څنګه په جهاز کې کېناسته پلیټلیټس اوچت شو چې څنګه لندن ته ورسېدو نو په هوټلونو کې کانه شروع کړه هغه د پاکستانیانو سره الله تعالی ډېر خو کړي چې هغه په لندن کې د کوره نشي راوتی چې څنګه د کوه روزي نه ورته وایي غل او ډاکو او بل څه ورته نه وایي نو دغه خلک ډرامه باز دي د هغې هره خبره چې کوم دی ډرامه ده ځکه دا الزامات به هم لګول نه دغه خبرې تاسو د ایم پی اس صاحب ورسره د شهید الله بھائی واورېدلې او یقینا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ایم پی دی موجوده جناب عارف احمد وزیر اعلی مدنیات صاحب هم دي هغوی په اجره کې دغه میټینګ راغونډ شوی او په دغه کې هغوی تفصیلي خبرې وکړلې چې په د شپږشتم تاریخ د هفتې په ورځ باندې 8 بجې به د دې ځای د شپېتو او یو ګاډو نه زیات ګاډي چې کوم دي او ورسره د 1300-1400 کسانو نه زیات خلک چې کوم دي په دغه کې به وځي او دغه کې به د حقیقي ازادۍ چې کوم مارچ دی په دغه کې به شرکت کوي تاسو ته هم دغه دعوت درکوي هغوی راشئ او دغه ازادي مارچ چې کوم دی په دغه کې شرکت په لوی الله سپارم د الله په امان